بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي دا دوه کلمات چې کله حمزه د راشي کنه متحرک وي یا حمزه ساکنه ما قبل د بل حمزه راغلي نو باید کو تخفیف کیږي خو چې کله حمزه په اول د کلمه کې راشي کله چې حمزه په اول د کلمه کې راشي نو باید کې بیا د تخفیف د کم قاعده چې موږ ویلې وي چې لکه د تخفیف د پاره کوم خبرې وي د تخفیف د پاره یو چې نه دا تسهیل او یو چې نه دا حذف او یو چې نه دا ادغام ادغام به نشته ځانه به جوړوي ادغام به کوم ده ها یو وګو تسهیل او یو ته بین ویلېږي او یو چې نه یو پکې سو ها تخفیف حذف ته پکې قلب مکانی ته پکې زیادت ته پکې نو دا پکې نه کیږي ها حذف ولې نه کیږي ځکه دا حذف لپاره خدای چې مخکې بل کلمه متحرک راغلي بل حرف متحرک راغلي کې دا نشته بین د لپاره هم قبل چې دا متحرک پکار دی پوه قلب مکانی د لپاره هم ما بعد مخکې بل حرف پکار دی چې متحرک راغلي نو دل کې با ذکر په اول د کلمه کې حمزه راشي نو بری کې به هیڅ هم نه کولای کیږي ځکه چې په ابتدا چې کنه ابتدا هغه په خپل باندې چې نه پای کې قوت موجود دی په ابتدا کې قوت موجود دی او د کلمې په ابتدا کې دراتللو د وجنه په دې کې قوت موجود دی دا چې ابتدا سره شروع کړي نه لاول سره شروع کړي تازه نو دا لګ ثقل بکی جواب برداشت کولای شي پوه شو مې باندې نو په ابتدا کې کله حمزه راغله متحرک وا نو په هغه حمزه کې به تخفیف نه کولای کیږي یعنی تخفیف چې کوم پنځه طریقې ویلې وي چې هغه تسهیل له هغه حذف ته او هغه قلب مکانی ده او هغه چې زیادت ته دا چې دا بنه کیږي پوه شئ او دا غي وجه سره دا غي وجه دا لګنه چې په ابتدا کې هغه دغه چې دا موجود ده قوت پکې موجود ده په ابتدا کې ها اوس وایي کنه چې پټ کېږي یو اناسون او یو چې دا الہون پدې کې خدای ولې حمزه چې دا حذف شوی ده ها نو وسوسانه خبره ده شاذ ده پوه شئ دا اناسون باندې کله الف لام چې دا داخل شي الف لام داخل شي کنه نو الناس مونږه الناس آیا لګنه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس نو دا ناس دي کنه دا ناسون په اصل کې اناسونو سو په اصل کې اناسون نو دا حمزه به تخفیف د پاره حذف کړی شي دا یا دغه شان دی الہون پدې کې دا حمزه چې دا حذف کړی شي دا الف لام به بیا راغی ها او لام په لام کې ادغام شو جو الله ترنده ته جوړ شو په ادغام الله نو په الہون کې او په اناسون کې په الہون او په اناسون کې اولنه حمزه اگر چې د کلمې په شروع کې راغله لیکن بیا هم هغه حمزه چې دا حذف شوی دا جواب سره شاذ دي لکه ناسون په اصل کې څنګه او ناسون او الله په اصل کې سو الہون اوس په لفظ الله کې دا تقریبا لس اقوال دي یا لفظ الله چې دا څه شی دی نیو قول دا دی چې دا عجمی ټکی دی څه ټکی دی عجمی ادب علو لاهن فاصل کې سو لاهن او فاصل کې عجمی ټکی دی عجمی مطلب یعنی عربي ټکی نه دی او دا لاهن چې دا سوریانی دی ټکی دی دا کومې دی د سوریانی دی ټکی دی او د دې معنی دا صاحب قدرت سمانه دا ول بیا په دې معنی په لاون باندې الف لام داخل شو ها چې الف لام داخل شو نو د اخر نه تنوین حذف شو او ادغام شو الله ته جوړ شو هغه باندې باندې پوه شوي یو قول دا چې دا سره دویم قول دا چې دا عربي ټکی دی څه ټکی دی عربي بیا چې عربي دی نو دا مشتق ته جامد دی نو بیا به دې اختلاف دی لاول کو بدی کې چې عجمی دی که عربي دی عجمی ټکی دی که سره عربي دی نیو قول پکې دی چې دا عجمی دی او دا د سنه دی د لاهن په اصل کې سو لاهن او لاهن د کومې ژبې ټکی دی د سوریانی او په سوریانی کې لاهن څه معنی ده
صاحب قدرت جو الله تعالی زکه چې صاحب قدرت ته وایي. او دویم دا چې دا عربي ټکی دی چې عربي دی نو بیا په دې کې دوه خبرې دي چې مشتق ته او جامد دی. سره مشتق ته او سره جامد دی. او کته چې مشتق ته جو بیا په اختلاف ته چې مشتق ته نو بیا په درې خبرې دي. یا محمود الفاظ یا چې دا مثال واوی دی او یا چې دا ده اجوفی ای پوښوي هغه پوهیږي عجمی نه کا عربي ده نو چې عجمی نه جو بس آی کو بیا خبر نشته تلان بیا ته عربي ده نو په عربي کې بیا دوه خبرې دي چې دا مشتق ده او کنه جامد ده. کوي چې مشتق ده نو بیا به درې قول دي چې محمود الفانه اګه مثال واوی ده او کاجو فی ای ده پوښي کته چې محمود الفانه جو بیا به قول لري دا د فتح یفتحونه ده او دویم قول به دا ده چې دا ده سميع يسمعون. اوس خبر اسانه شو پوښي چې محمود الفانه نو بیا به څه قول دي یا فتح یفتحونه ده او کا سميع يسمعون ده. نو الاله ده اله دا فتح یفتحونه شي دا فتح یفتحونه شي نو د دې معنی دا معبود سمانه دا معبود. او الله ته جو اوس بده کی تعلیل څنګه شوی دی نو چې الہون تګره نو په دې باندې الف لام داخل شو څه شو الف لام داخل شو نو څه شو الالهون دې کنه نو الف لام داخل شو نو حرکت ته بدل بده کو کوم کولاو چې دا لګدا شي دلته جامد ته بیا دا کول غواړي الالهون چې کله به الف لام داخل شو تنوین لري شو نو الاله شو کنه الاله شو کنه ها وز دلته کې وې یسلو علی قانون به چلے دلته سوال قانون یسلو علی قانون هم نه راځي حمزه متحرک بھی ما قبل حرف صحیح ساکن بھی دا حمزه حرکت ما قبل د نقل کول او حمزه نو دې حمزه حرکت ما قبل د نقل کې حمزه د کوم څه بشي الله څه بشي الله او ادغام به وکړه الله حمزه واضح نه کې فیصلو قانون څه ده ها حمزه حرکت ما قبل نه ورکه حمزه شو الاله شو څه شو الاله نو زب مضاف ولا قانون چې کله په متجانسه نشي او دوانه متحرک وي انو متجانسه اول ما قبل دا ساکن نوي اولې به ساکن کو کنه مد ولا قانون ما دادا فرارا نو څه نو آی کې بداله اولې بلم ساکن کو الله بشکره صحیح شو نه الاله او بیا الله الهغه پوه شو باندې دا فتح حفظهم بیا چې سميع اسمعو شي دا محمود الفا او بیا محمود الفا کې سميع اسمعو نو بدی کې دا سو قولونه دا یو قول بدی کې دا ده چې دا الها يهلون له او د دې معنی دا پریشان کېدل حیران او پریشان نو الله تعالی ته چې د په ذات کې خلک پریشان دي چې دا څنګه ذات ده. او بیا د سميع اسمعونه بل معنی ده دا مطمئن کېدل اطمینان باندې اطمینان حاصلول او الله ته جو الله زکو چې دینم خلک جو اطمینان حاصل په دینم باندې او بل سميعان چې شنو بل معنی ده پناه نیول نو الله ته زکو چې دې الله په دې سره خلک پناه نيسي او سلورم معنی ده ان قتل چمټنا نو په دې صورت کې بیا الله معنی ده چیرې دا هر څوک لکه الله پاک د خپل الله پاک په خطري پوه شو باندې نه دا عربی له پاسه بیا مشتق ته جامد ده مشتق ده نو بیا پای کې قول محمود الفاعل مثال واوی ده جو فی ده محمود الفاعل نه یاره فتح یفتحونه ده نو الہ معنی معبود او که سميع اسمونه شنو سلور معنی دا شوي دا سوچ ول 1 2 3 4 5 6 7 اتم نمبر قول دا ده
چې دا مثال واوی دی سره مثال واوی دی اصل کو دا ویلاهن سو بازل کې ویلاهن د سمع اسمعنا دا کوم باب ده امانه دا حیران او پریشان کېدل حیران کېدل او پریشان کېدل حیران او پریشان نو په دې نسبت باندې الله تعالی الله ته کوي چې دی با الله پاک په ذات کې خلق ته دا حیران دي ویلاو نبیا الله څنګه جوړ شو نو لاول موږ یو قانون ویل او عیده وشاخون والا نه عیده وشاخون والا څه شو الهون شو څه شو او بیا په اسلام داخل شو الاله الاله او بیا جو مکه زور تعلیل له واو شو مې باندې ها به حمزه رقم مقام ځنه حمزه ادب کا الاله او بیا الله پوه شئ دریم قول وګیدار چې دا د الله یلیهنا لا یلیه لیهن لیهن او بیا لاهن لا یلیه لاهن دا اجوفی عین ده سنه ده دا اجوفی عین سنه ده دا اجوفی عین او لا یلیه لاهین ده لاهین لا یلیه لاهین لاهین او د دې معنی د پوشیدا پټ الله پاک د خپل ذات په اعتبار سره پټ ده واشه لا یلیه دام دا ضربه یضربونه ضربه یضربونه او که جامد شي نو بیا پای کې دوه قولونه دي سوجي دوا یو دا چې دا اسم محض ده سره اسم محض یعنی مطلب دا بس او بریګه ټول معنی جندا سي او دویم قول وګړه چې دا د الله پاک اسم عالم ده سره اسم عالم ده او دا معنی دا چې دا الله پاک نوم دی د هغه ذات چې هغه واجب الوجود وي او مستجمع وي جميع کمال د صفات کمالیه لره او تاسو به دې کې تعریفونه ویل لیکه نو شریعت تعظیم کې په دې کې چې دا هر قسم نقص نه د عیب نه دی الله پاک دی هغه پوه شو به باندې نه وی لفظ الله مبارک لس قولونه تقریبا اول قول خدای چې دا لفظ عربی نه کدا عربی دی که عجمی نو بیا دا لاهن د سوریانه ته بټکه ده او نه ده حیران بیا عربی ده نو په عربی کې بیا دوه قولونه دي اول چې دا لفظ الله مشتق ده او که جامد ده که مشتق ده نو بیا به قولونه چې دا محمود الفاعل کا مثال وبیله کا جو فعل محمود الفاعل نو فتح عیفتونه ده او که سمیات مونږ ده مثال وبیله یا جو فعل او قسم جامد ده په دې پوه شئ نو دا دې کنه تاسو بلې راځي کې به ویلي څه نوم ده بده شرع تعذیب کې کني ویل جو وای چتا اله پوه شو به باندې اوس په دې الاله چې کنه په الاله دا موږ چې الاله دا همزه حرکت ما قبل ته نقل کړه ده او همزه حذف کړی ده همزه حرکت ما قبل یسالو علی قانون نه یسالو علی قانون دا جوازي ده خو په دې کې دا وجوبي ده لکه څنګه چې په ير ایو کې چې کنه دا قاعده چلی دله ير آیو حمزه متحرک ده ما قبل لري حرف صحیح ساکن ده لا حمزه حذف حمزه نه حرکت حذف کا ها حمزه نه حرکت څه کا حذف کا لا ما قبل لري حکم حذف کوم ایو یا متحرک ده ما قبل مفتوح ده یا په سره بدل کا ير ا ده جوړ شو درې ساکن نه لاله درې ساکن نه لاله یو را ساکن نه یو حمزه ساکن ده ایو الف راغی کنه الف کې رقم ځنه راغی قال بعد وجنه کنه نو د دې حمزه حرکت موږ ماقبل د نقل کو چې دوه ساکنین نالل ها دوه ساکنین د حمزه حرکت ماقبل د نقل کو دا یارات جوړ شو څه ته جوړ شو یارا او موږ غوډاري کو چې د حمزه حرکت ماقبل د نقل کا او حمزه حذف کا سب شي یارا یو واسیا متعلق د ماقبل مفعول د سبب کا یارا دا خبره به څه کوي کنه چې په کتاب کې لیکلي چې درې نونونه راغلي دي دا درې ساکنین راغلي دي درې ساکنین راغلي دي دا درې ساکنه څنګه راغلي چې ګور ير ایو ده یو را ساکنه ده ها ایو دا قال بعد وجنا الف ساکن شو او حمزه دې حذف کړل دا حمزه نو حرکت څه کو حذف کو نو درې ساکنه نه لله یو را ده یو حمزه ده یو الف ته یو را ده یو حمزه ده یو سره الف ته هغه په دې باندې پوه شئ ها نو چې درې ساکنه نه لل نو دا حمزه حرکت موږ ما قبل راته نقل کو یارات جوړ شو څه دې نقل کړو یارات جوړ شو لکه به پوه شئ ها
خدا قاعده په افعال رؤیت کې واجب ده. په افعال رؤیت کې څه ده؟ اوس که چېرته اسماء افعال رؤیت نه مطلب دا دی چې کوم باب دا را یرا د دین راشي نو دا غي چې کوم افعال دي هاي چې کوم افعال دي لکه یرا ایو ته نشو ویل یرا دوس په خپل باندې ګردان کړه یرا یعنی یراونه ترا یعنی تراینا یرینا ترا یعنی درونه د ګردانی کړه په خپل په اسماء رؤیت چې کوم دي اسماء رؤیت نه پای کې دا قاعده وجوبی نه بلکې جوازی ده. پوه شئ لکه مرئن ده کنه مرئن حمزه مضارع کنه ما قبل لري ساکن ده دا همزه حرکت ما قبل نه همزه ده کمیرن هم ویل شي او مرئن هم ویل شي. پوه شئ یا مرئن دا دغه څنګه ده د ظرف څنګه ده مرئن او مرئن نو مرئن هم ویل شي او مرئن هم ویل شي دوه چیز دي. خو شي په افعال رؤیت کې قاعده وجوبي تور باندې ولې ده ځکه چې افعال رؤیت کثیر الاستعمال دي. افعال رؤیت کثیر الاستعمال دي او کثرت استعمال تقاضا د خفت کوي. نو کچرتا افعال رؤیت نو راغلي اسماء رؤیتو یا یو باب د سوچ یا کثیر الاستعمال نو یا چې حمزه نه ما بعد نه یا نه راغلي نو بای قانون نه چلیږي. پوه شئ اوس وګورئ دغه بس عام نومي عام نوم ولا تخفف الهمزه في اول الكلمه چې په اول کلمه کې حمزه راځي بریږي په تخفیف نه کولای کیږي. الکه پوه شئ چې په اول کلمه کې حمزه راشي نو بریږي با لکه اخذا ابل بریږي تخفیف نه کولای کیږي. ولې؟ لقوه المتكلم في الابتداء ځکه چې په ابتدا کې د متکلم د قوت سوي ډیر وي. هغه پوه شئ بیا چې کله و خوشو بیا سړی کمزور شي اوله کې ودا ټیټي. وتخفيف ما بالحذف في ناس اصله اناس شاذ او تخفیف د دې په حذف سره یعنی په ناسون کې چې ناسون په اصل کې سو اناسونو نو په اناسون کې هم په ابتدا کې حمزه راغلی دا او حمزه حذف شوی دا نو دا شاذ ده. وكذلك في الله اصله اله او دارنګ په الله کې چې اصل د الله سو الهونو نو حمزه په متحرکه د کلام په شروع کې را لاله په ابتدا کې را لاله داغه باوجود حمزه د شیدا لا هون ته پاد شو الف لام راغه الف لام غیوزی نو دا الف لام راغه او بیا موږ ادغام وکړو الله ته جوړ شو فحذف الهمزه جو حمزه ذ کله شو فصار لهم ثم ادخلوا بیا غي ذکر کړي پرې باندې الف واللام فصار الله هغه پوه شو پرې باندې ثم ادغم اللام في اللام فصار الله وقيل اصل الاله دا وګوس هغه قولون طرف اشاره ده بګي قولونه نه ذکر کړي پوه شو دا خبر اترې نه نشته په کتاب کې اجنی الاله فحذفت الهمزه الثانيه دویمه حمزه چې انداسه شولا حذف کړه شولا چې حمزه حذف کړه شو فنقلت الحركه الهمزه الى اللام نو د حمزه حرکت چا ته نقل کړه شو فصار الاله نو څه شو ثم ادغل اللام في اللام بیا لام بلام کوم څه کو ادغام وکول احتمال مثلين فصار الله كما يقال في يرى اصله يرأيو لکه څنګه چې لګيږي چې یاره بازل کې سو فقلبت الياء الفا نو دا یا چې دا بالغ سره بدل شو کوم قانون دی یا متحرک ما قول مفتوح بالغ سره قال با ولا لفتحه ما قبلها دوجنا ما قبلنا ثم لينت الهمزه بیا دا حمزه چې دا لین شو مطلب ساکینه شو حرکت لري کړو شو فجتما ثلاث سواکینه نو درې ساکینه ناجم شول. کم درې ساکینین یو خورا ده کنه او یو د حمزه نه موږ حرکت کټ کو او یو الف ته فحذف الالف نو الف حذف کړل شو وز دل لګی لیکلی دی کنه چې کوم الف حذف شو نو الف خود لګی نشته الف نه حذف شوی حذف شوی دا حمزه حذف شوی دا نو هغه الف کم چې منقلب ده د حمزه نه هغه الف کم چې منقلب ده سره
نامزه او کدی په دې باندې موږ شروع کړه چې فوز فضل حمزه تو بیا بس شي بیا ولا خبر اوره ها دیګه اوس دای کنه چې بیر ایو کې ګوره دا حمزه چې نو دا ساکن شوی دا یعنی دا حمزه چې ته ساکینه کې کنه نو الف ورته وای کنه چې حرکت پې نه لکه دسه هم لیکل شم دا بس له الف هم لیکل شم کنه مطلب مونږ عام طور استعمالو دا خدای خیر دا لکه دسه حمزه هم لیکل شم کنده ير ایو دسه لیکل شم کنه زه ير ایو دسه لیکل شم کنه ها نو یا متعلق ماقام مفتوح د بار سره بدل کا دا بار سره بدل شو دا شوې د شو و همزه حرکت دا حذف کا لا ماقام د مو نو درې ساګین اوس د جمع شوې نو دا الف و نقل کړی شو کنه بدل کړی شو نو کوم الف هغه الف چې لاول حمزه ورته موږ چې کله په دې باندې سره لالو حرکت کو چې حرکت به دی الف شو کنه نو دغه الف چې کنه دغه الف دا حذف کړل شو پوه شئ دا الف څه شو حذف کړل شو موږ وایو چې حمزه حذف کړل شو نو چې حمزه حذف کړل شو دا الف حذف کړل شو او دا الف چې کوم حرکت او ما قبل تور کړل شو څه تور کړل شو ما قبل تا نو څه ته جوړ شو یارا څه جوړ شو یا الګه پوه شئ به باندې فحذف الالف نو الف حذف شو نو کم الف کم یو الف ته الف په کم ځای کې دی نو هغه همزه چې کله موږ د همزه نه حرکت لري شو لري کو نو همزه نه الف پاتې شو او اوتی حرکتها للراء او د دې حرکت ورکړل شو چاته فصغار يرى نو څه جوړ شو وهذا التخفيف واجب في يرى دون اخواته او دا تخفیف چې دا واجب دی په يرى کې مطلب دا دی چې په د دې پاغه افعال کې نه په اغواد لريږي یعنی په ماضي کې نه چلیږي را ځکه چې قانون د بار شرط دی چې حمزه مضارع کې ما قبل په حرف سی ساکن وي پر را کې خو حمزه مضارع کې ما قبل د حرف سی ساکن نو هغه پوهیږي به باندې ما اجتماع حرف علت بالحمزه سره دې چې اجتماع حرف علت راغلی له حمزه سره فی الفعل الثقيل په فعل ثقيل کې لکثرت الاستعمال د ولې دین چې دا فعل مضارع یعنی دا ډیر زیات دغه کثیر الاستعمال ومن ثم لا يجب ينافي ايو او په ين ايو کې چې کنه حمزه مضارع کنه ما قبل لري حرف سی ساکن دي لیکن دا پکې نه چلیږي یو خو آسان خبره ده مشتغل ولا آسان چې افعال روایت نه عقاید سے په افعال روایت کې واجب ده ادا دغه کثیر استعمال ده دا کثیر استعمال نه ويسالو في يسالو او لکه یسالو په یسالو په یسالو کې دام قاعده واجب نه ده واجب ځکه چې افعال روایت نه آسان خبره ده افعال روایت نه واجب نه پوه شئ او یو دا چې دا حمزه چې نه دا د دې نه ورستو چې دا حرف علت نه راغله په یسالو کې ولې قانون نه چلیدل دغه چې په حمزه کې دا حرف علت نه ورستو دا حمزه نه ورستو حرف علت نشته ده ومري او مرئي ویل جائز دي ولې دغه چې دا اسماء روایت دي نه اسانه خبره قاعده په افعال روایت کې ده او دا یسالو افعال روایت نه نه یو افعال روایت نه او دی وای چې دې قاعده لپاره درې شرطونه دي یو دا چې افعال روایت وي او دویم دا چې لکه کثیر الاستعمال وي او دریم دا چې دې حمزه نوستبه حرف علت راغلی لکه په یرا کې راغلی نو پر هغه اگر چې حرف علت راغلی لیکن کثیر الاستعمال نه او موږ قاعده په شرط دا ویل چې حمزه متحرک وي ما قبل حرف سی ساکن وي او پر هغه حرف سی ساکن نه راغلی مخکې په دې باندې پوه شئ ها چلو دا وړو